اورېدین کې زه یوه وړه غوندې خبره تاسو سره شیر کول غواړم. هغې خبره کښې مې مقصد صرف دا دی چې د الله تعالی ډېر سخت ازمیښت دی، ډېر سخت ازمیښت یې دی، انسان د پورې ایښ دی، انسان ته یې دا ازمیښت ورکړی دی چې زه په دغې ازمیښت باندې دا ازمیښت زه انسان ته ورکوم. انسان یې په داسې طریقې ازمیي چې ټیک شوله پیغمبرونو ته خو الله تعالی غټه حوصله وه، هغه ته خو الله تعالی الریډي منتخب کړي وي، خو میشتو چې دا کیم عام بانګون یې دغه پوره ډېره سخته مشکله شي. زه ویایم هم چې د الله تعالی چې کیم ازمیښت دی ډېر سخت دی، خو چې چونکې برداشت یې کو میشتو چې برداشت کولی د پوره پیدو کړي هی. بله ورځ مې د یوې مور مې ولیدله، هغې باچا یې یو بته لوېدلی و او د یبې نه یې رااستلي، خو چې کله یې رااستلي مو اژنکا یې ولیدلي داسې د چلورې د پنجې کلو باچا یې و، دا د لوسي نه یې او یبه جنې راونې وې د غوږې د پیزې نه، او دا یې چې راواستي مړ و. خو په هغې نه سخت مو چې کله د ده ژڼکي مور ولیدله او د دغې د مور حالات مې چې کله ولیدل، مو سوچ وکړلی چې د دې چې کیم حال چه و، په خدای تعالی مې دا قسم کړی وي چې دا خپل زړه مې داسې و چې بهر ته راووتي. داره د افسوس خبره وه، داره سخت مشکل سیچویشن و، داره سخته مشکله مرحله وه چې مو ولیدل. نو زه دا ویایم چې ډېر سخت دی دا انسان، ډېر سخت دی، په دا سخت دی چې الله تعالی میش توس ته مور پلور وکړو، مور پلور میژه توس په دا خپلې سترګې ویني، داره ګرونه رشته، داره ګرون شی، بیا په پلور باندې خورې توی کی، واپس ځنې روړ شي، بیا مور خورې ته ورلوندې کی، پا باندې خوره توی کی، بیا واپس روشي. دا زړه په دغې جوی دی، دا سترګې د غوږې نه د انسان په غې جوی یا دی وي لوړ دی. په دغې قسم بیا میژ ورچک شي، میژ توسته الله تعالی بله داسې رشته جوړه کړو چې میژه یې بل چا خور یې لیر سره نیکوه وکړي، نکاح وشي، بیا په هغې نکاح کښې د میژه هغه نه اولاد وشي. د اولاد چې کیم ګرونشت دی د هغه هر څه شی ویر کو، د اولاد ګرونشتو ته بیا یو قسم یو نوی ازمیښت دی، یو نوی امتحان دی د الله تعالی د طرفه نه. بیا د په هغې امتحان کښې بیا وچوي، دا یې بیا مور شولي. اول خو د په دغې امتحان ښه وچوي چې ورو وکې د ډېرې خلکې قابله دې نه کېږي، بلکل یې کېږي نه، دام توویز ډاکټر د خدا چې وطن ته وغواړې ته د تو علاج دې نشي، قابله دې نشي. بیا الله تعالی در کوي امتحان دې دا وي چې د تو ولیڼه کېږي، زامنو دې نه کېږي، لیڼو دې شي، زامنو دې نه کېږي. بیا په دغې مرحله ښه د وچوي، بیا ته ډاکټر دام توویز بیا ګرځېږې تو کسې چې د مو نرغنده اولاد کله کېږي. بیا د چې نرغنده هم وشي، هره نمونه دې وي، بیا د الله تعالی یو بل امتحان ته وچوي. بیا الله تعالی معذور اولاد در کو، لیوانی وي، ګوډ وي، ړیند وي، او ته ستراوې میناتو پرې کې. بیا چې دا غونډې باندې ته پاس شې که نه په دا غونډ امتحانې نه، اولاد ورستر کې ژڼی شي، جون شي، بیا هغه اولاد شي الله تعالی دې په یوه بل امتحان شه وچوي. الله تعالی درته دای بدبختی شي، دای لوپری کو، غلط حرکتونه کو، بیزاتی بدنامۍ کو، غل ډاکو ستر شي، بدماش ستر شي، د مور د پلور عزت نه کوي. بیا د په دغې امتحان شه وچوي، بیا ته ودغته ډېر پریشان وي، بیا ته کوي چې یا خدای پاکه مو ته د اولاد روکړی دی، خو دا چه بدبخت اولاد دی. داسې کله کله الله تعالی د داسې امتحان ته وچوي. بیا چې کله اولاد نیک وي، شریف وي، پړه لیکه وي، نه میاشتې مور په ګډه شه وګرځوي، بیا روستر کې سابقینه پې وویایې، مینات پې وکې، بیا ورو وکې، بیا دای ژڼی جون شي، سام اولاد وي، بیا د الله تعالی په یو بل امتحان شه وچوي. بیا الله تعالی یې درخه ور وخلي، یا اکسیډنټ وشي، یا چوک مړ کو، یا دای خپل مړ شي، یا همدای ورک شي. دا ډېر غټ امتحانونه دي، دا ډېر غټ ازمیښتونه دي. زه بیا داسې سوچ کله کله وکړم چې د الله تعالی انسان دومره سخت جوړ کړی دی چې د ده دا تکلیف، دا بوج یې په غره کښې شولي، غره نه کړي برداشت، په یبه یې کښې شوي، یبه سمندرې نه کړي برداشت،
په ونې یې کښېښولي ونه وچه شوله نکړي برداشت په تیږه یې کښېښولي تیږه نکړي برداشت تیږه ورسره توره شوله ځکه چې د انسان بني چې کله کښېښولي انسان برداشت کړلي انسان الله تعالی اشرف المخلوقات جوړ کړی دی په ټول مخلوقات شی یې د پوسه په ټاپ جوړ کړی دی در الله تعالی دغه انسان ته واس توفیق ورکړی دی برداشت یې ورکړی دی دا انسان چې نیک وي دا په فرشتې نه د پوسه لوټ شي خو چې کله دا انسان شیطانات شریکو کنه دا کله بدبختی وخلی دای په شیطان نه د لوندا لوټ شي د دغه انسان اچ اچھا ورته وی پارا یې نشته دی چې په یوه جوی باندې دا یې ودارېږي یا دا یې لوټ شي دا اونچ نیچ د ژوند سارا دي کله و ښه وخت روچي کله و باد وخت روچي کله و ته خواشول ډېر وي کله و بیا ته غمجان ډېر وي نردا د الله تعالی چې کوم امتحانونه دي د میشتوس د پوره دا میشتوس ته داسې وي لوړ دي او په دغه امتحانونه چې کوم خلک پاس شولي پاس شولي چې کوم نشوي پاس زر کې وپاراوله انسان ډېر سخت دی بیا مو ته کله کله زه کله کله چې موسی علیه السلام یو وخت کله کله ته کتوب بیایې یا په قرآن شریف چې ترجمه وکسې پړاووې بیا ته هغه امتحانونه وکسې د دی د وخت موسی علیه السلام مور لکه دای څرنګې یې خپل جونه لرې کړلي په دغه چې په هغې ټیم چې د قابلې د غاړه ډېره مسله وه مطلب جنکۍ رامدی شخولی داسې حالات وي نیر بیا دغسې په ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی اولاد په ډېر ستر عمر کښې ورکړلي دا د اتیا کلې د پوسه وه چې الله تعالی اسماعیل علیه السلام ورکړلي بیا په دمره کلک امتحانونه کښې الله تعالی وچاولي چې وسو داسې کې وسو بیا ته داسې وکې ټول امتحانونه یې پاس کول چې اخرا ته الله تعالی ورته وویل چې وسو ته د دغې خپل زوی د اسماعیل یو اړیکن کوي دی تو وس د دغې قرباني کوې بیا زه د تونه ډېر خوښ شولو دا د یوه پیغمبر په ټیم د پوره ځین چې د پیغمبر د پوره دا یوه ډېره وس خو چې زه سوچ وکړه زه که چې بیا دا یوه خبره شته دی چې ټیک شوله ابراهیم علیه السلام د اسماعیل قرباني د پوره زړه غاټ کړلي چوړه یې هم پې تېره کړه خو الله تعالی په یې پاس کړلي یا خپل اولاد یې بیا باد شولي او الله تعالی خو دې کړلی اولاد دی موسی علیه السلام ته په هغې یو بکشې هم لیار ورکړله چې ته پې پورې شه خو چې د فرعون لښکر و چې او نشي پې پورې کېدلی اخت یې په یو بشې لیار باندې کړله دا د الله تعالی امتحانونه دي نر زه دغسې ویایم چې دا امتحانونه دي خو بیا د میش پیغمبر ته چې کله دا ټول امتحانونه په میش پیغمبر هم روغلل خو بیا په دغې کښې غونډې نه یوه غټه خبره دا وه چې موتی یې ډېر خوند راکړی دی چې الله تعالی دوه آیاتونه میش پیغمبر ته ورکړل او دا دوه آیاتونه هغه آیاتونه دي چې مطلب برای راست الله تعالی میش پیغمبر ته ورکړي دي یا فرشتې په ترو نه دي روغلي وحی چې کومه وه په هغې ترو نه دي روغلي دا دوه آیاتونه الله تعالی ډایرکټ میش پیغمبر ته ورکړل هغه دوه آیاتونه د سوره بقره دي سوره بقره په قرآن شاوالی سورات ہے یہ سوره بقره دو آیاتونه دي خو په غونډ شي آخري آیاتونه دي 285 286 دا دو آیاتونه دي دا الله تعالی چې کله د معراج په موقع الله تعالی لوړلی میش پیغمبر چې کله د معراج په موقع الله تعالی سره ملاقات لوړلی په هغې موقع کښې الله تعالی د میش پیغمبر ته دا دوه آیاتونه ورکړل بیا چې موږ کله سوچ وکړي ډېره مې سټډي وکړه دې لیدلې بیا موږ چې په دا دوه آیاتونه کښې داسې خاص خبره څه شایدو چې د دغې دره غاټې میات ای حضرت علي په دا خبره وکړله میش پیغمبر هم په دغې باندې حدیث دي دوه درې موږ ته کنفرم یود نه دي خو موږ پړاو کړي دا دي چې دا دوه آیاتونه چې چوک د شپې مخصتان په لمونځه نه بعد ویایي د دی د ارواح چې کوم دی دا د الله تعالی سره جمع شي یعنی دا چې کله تاسو هم پړاو کوي ویکسئ تاسو ته هم دا ډېر خوان ډېر کو تاسو پې پوه شئ چې بیا هم بل مې هم دا یو چې پړاو کړی دی چې میژ هیرون یي چې خلک باندې څرنګه ګایز کېږي چې دی د دا دوه آیاتونه نه وویایي او په دی د ګایز روچک شي په دغه چې د تو هر وخت محفوظ شي الله تعالی یې په خپل ژوند سره کښېږدي د شپې او ته وود وې که خوښ یې شوله خو د تو هر وخت ته راولاږي که خوښ یې نه شوله یې ژوند سره وې کښېږدي چې دا دومره نیک سړی دی مو په دغې دوه آیاتونه کښې چې کومه مین خبره وه خوان یې روکړلي دا وه
چې اسې مې په دا صبر پر خبره درته وکړله د دې میجه توسې امتحان د دې انسان برداشت چې په هغې شي دغه یوه خبره متخوان وکړلي چې الله تعالی په دغه دوه آیاتونه چې میش پیغمبر ته ویایي چې د تو په اماد باندې و زه دره بوج نژدم زه دره زیاتای بوج نه پېژدم چې د یې د برداشت نه وي یا دغې نه دا ثابته شوله چې میش تو سره الله تعالی د دغې اماد سره الله تعالی ډېر غټ لوس وري ډېر غټ لوس یې وړی هدی سره وري ها د ټولې مسلمونې سره یې وري خو د دغې دوې آیاتې نه دا ثابتېږي چې په د تو په امات وی میش پیغمبر ته ویایي الله تعالی چې زه دره بوج نه پېژده چې د یې د برداشت نه وي د لمانجې یوه تحفه وه چې د معراج نه میش پیغمبر سره وه او یو دا دوه آیاتونه واحد آیاتونه دي چې الله تعالی په هغه جو شویر کړي دي نر انسان برداشت او د صبر د پوره دی او ډېر سټرونګ دی ډېر طاقتور دی هغه مور ته وا پلور ته مې ډېر سالوم دی چې د دې د ژڼی جون اولاد ورک شولي یا بیمور دی یا معذور دی یا نشته دی مړه شول خو الله تعالی دا هر چاته صبر ورکو الله تعالی دا هر چاته حوصله ورکو یمو دا داودي او زه ویایم چې خدای پاک ته هر انسان ته صبر ورکو به صبر نه علاوه د میشتو سره نور هیڅ دوری نشته دی هیڅ جانې خیال ساتئ الله حافظ